نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د جاهلیت په دور کې ډیر زیات خلک داسې وو چې دوی به د سفر میاشت د منحوسه ګڼله او نن سبا دور کې هم ډیر زیات خلک هغه د دوی پیداوار داسې خلک دي چې هغه هم دغه میاشت منحوسه ګڼي او بیا په دغه میاشتې په مناسبت سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د یو داسې منګړت او موضوع حدیث نسبت کوي او دا خبره بیانوي وای دا حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام ده. حدیث دا من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه. د دې د قول مطابق وای نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره بیان کړې ده چې کوم یو سړی ماته د سفر د میاشتې په صحیح سلامتی سره د تیرولو خوشخبری راکړي د سړی ته زه د جنت خوشخبری ورکوم. دغه حدیث نه دا استدلال کوي وای ګوریا د سفر میاشت صحیح سلامت تیرولو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت خوشخبری ورکړي ده. دغه نه دا معلومه شوله چې دا میاشت د منحوسه ده که چیرته منحوسه نه وای بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه په تیرولو سره کله هم د جنت خوشخبری نه ورکولای. نو اوله خبره تاسو په ذهن کې نه وي چې دا حدیث دا موضوع دا منګړت خلکو خپل جوړ کړی ده. د شریعت سره د دې حدیث هیڅ تعلق نشته. په صحیح سند سره دا حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بالکل نه منسوب شوی او داسې مولا علی قاری رحمت الله علیه په موضوعات الکبرى کې او داسې طاهر پټنی رحمت الله علیه خپل کتاب تذکرۃ الموضوعات او داسې محمد بن علی الشوکانی رحمت الله علیه دا فرمای و امام بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه لا اصل له. و دا کومه خبره چې دی بیانوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا خبره منسوبه ده چې کوم یو سړی ماته د سفر د میاشتې په صحیح طریقه باندې د تیرولو خوشخبری راکړي زه د سړی ته د جنت خوشخبری ورکوم. وای لا اصل له د دغه خبرې د حقیقت سره بالکل تعلق نشته. د دې خبره هیڅ اصل نشته. دا موضوع حدیث ته منګړت حدیث ته د حقیقت سره دغه هیڅ تعلق نشته. او دومره خبره ده چې دا خو یو حدیث ته چې په دا کې د سفر د میاشتې نحوست خبره ده. د دې په مقابله کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بالکل صحیح احادیث نور ډېر په کثرت سره موجود دي چې په هغه کې د نحوست میاشتې د سفر د میاشتې د نحوست نفي هم شوی ده او د دې صحیح سند سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د حدیث منسوب هم ده. بالکل صحیح حدیث ته او په دې حدیثونو کې د سفر د میاشتې د نحوست نفي هم شوی ده. نو د دغه ډیرو احادیثو صحیح احادیثو په مقابله کې یو موضوع منګړت او خپل جوړ کړی شوی حدیث باندې عمل کول دا بالکل بے باکه خبره ده، بالکل نامناسبه خبره ده، د ګناه والا خبره ده، د حقیقت سره دغه هیڅ تعلق نشته. او درمه خبره ده چې دا حدیث کې د سفر د میاشتې د نحوست بالکل تذکره هم نشته بلکې اشاره هم نشته. صرف دا خبره ده چې کوم یو سړی د سفر د میاشتې د وتلو ماته خوشخبری راکړي د نحوست والا تذکره کله هم نشته. نو کوم کسان چې د نحوست والا خبره کوي هغه د خپل عقل او د دماغ علاج وکړي. او څلورمه خبره ده چې کچیرته مونږ د یو وخت لپاره دا خبره ومنو چې خیر دغه حدیث موضوع منګړت نه ده بلکې دا صحیح حدیث ده، بیا په دغه وخت کې د حدیث مطلب او مفهوم دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته وه چې د ما وصال دا په ربیع الاول کې ده او په سفر نه بعد د ربیع الاول میاشت راځي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی سره د ملاقات ډېر زیات شوق لره او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خبره انتظار کوي چې کله به دا میاشت تېږي چې ربیع الاول میاشت زر راشي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې وجې نه د جنت خوشخبری ورکړی ده چې کوم یو سړی به وي چې هغه ماته وایي چې سفر میاشت دا ختم شوله او د ربیع الاول میاشت راغله ده او چې د ما وصال وشي د الله تعالی سره ملاقات وشي او خوندونه دي. بیا په دغه وخت کې د حدیث بنیادی مطلب دا ده، خو په حقیقت کې دا حدیث دا موضوع ده منګړت ته د حقیقت سره د دې خبرې هیڅ تعلق نشته. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته د داسې خبرو نسبت کوله دا بالکل نامناسب ده او داسې خولګه
د لپاره بالکل دا خبره بے مناسبه ده او داسې خلک دی د خپل ایمان فکر هم وکي او د خپل جسمانی کیفیت او د دماغ او د عقل او د زړه دغه علاج دی هم